أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. زمانگ د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیلی 400 اجلاس الحمدلله اوسو شو. د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلعي دفتر کې او د تحصیل 400 عمرانو زما د تحصیل کابینې دا ټول مرګري راغلو پای کې شرکت کو ایجنډا دا و کومه فیصله چې د پاکستان چیف جسټس فایز عیسی هغه کړی دا هغه د آئین خلاف د 295 بی 298 سی او بی داغي خلاف تللی دی قانون پریخره او خپل ځان یو قانون جوړ کړی او یو قادیانی هغه پریخره د هغه دغه غلطه فیصله د پاره پټول پاکستان کې زمونږ د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خصوصا الله وصایا صاحب دامت برکات عالیه د مجلس نور مشران اکابرینو علماء کرامو دا حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکات عالیه نور علماء کرام اغي کال کړي چې تاسو څومره د جامع مسجد امامان خطبه دي اغي دي په خپل جمعو کې دا خبرو کې د دې فیصلې مزمتو کې چې دا فیصله موږ نه منو دی آئین پاکستان خلاف تلی د آئین خلاف تلی دي او ان شاء الله دغه په باره کې د مسلمانانو د اپیل مسلمانان خپم دي په دغه فیصله باندې څنګه هر مسلمان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عاشق او د ختم نبوت پتنګ دي نو ټول خپه دي نو سبب جمعه مونږ چې څنګه وکي خطبه په دغه کې دا خبره مو کی دغه خلاف مسلمانان روزي 450 کې به لوی احتجاج ان شاء الله العزيز د یونټو د یون کونسلو د ویلج کونسلو عمرانو زما عام عاشقان مسلمانان که هر پارټي سره تعلق ساتي خوشدا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عاشق ته پتنګ دي کلمه ویله امتی دي نو د ټولو ته زموږ د درخواست چې ان شاء الله د جمعې مون څنګه وشي سباله دا به ټول د 400 چوک ته ان شاء الله العزيز راضي او دغه د پیغمبر علیه السلام سره د عشق او د محبت هغه اظهار کوي په دې حق باندې او ان شاء الله العزيز دا مسلمانان چې روزي نو دغه فیصله تر سو پورې دی واپس نه غشته دغه فیصله نو موږ به هغه پورې احتجاج کوو سرسو پورې چې موږ ته مشران وي ک روز احتجاج یو کو پورا میاشوي تر کومه پورې دا فیصله واپس نه غشته ان شاء الله العزيز موږ په احتجاج کیو.